ټیک ټاک لایو کې غلط ویډیوګانې جوړي او غلط خبرې کوي، هغه د خپل قابلیت درسته کی ولې چې خیر نشته. اوسو ټیک ټاکر هغه گرفتار ک او نور بټول گرفتاری کی. نو پدې کې هومن رائټس ټیم والا ډیر بهترین قدم اوچت کړي. د مردان ډي پی او صاحب کم کسان گرفتار ک ټیک ټاکران د کشان چې کم نوخار کې دي کم پېښور کې دي اوبه څوک گرفتاری دي. ګوره دا خو د هر ډیسټریکټ پولیس چې دینو دا غي خپل ذمہواری ده. ماشاءالله سٹارټ د مردان نو شو د کې تاسو ته په نظر کې داسې سوکوي تاسو یې پیژنې، تاسو نشاندهي کول شي، تاسو په کمنټ سیکشن کې آی نشاندهي کول شي چې دا سړی د فلاني علاقې دی. ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې مونږ نه پیژنو. مونږ ورته وی دي چې هر هغه سړی چې هغه فحاشي پھیلاوي، هر هغه سړی چې هغه غیر اخلاقی ویډیو جوړي، هر هغه سړی چې هغه فحاشي پروموټ کوي په گیم په ذریعہ باندې، کاغه هر څوک چې هغه ته سزا ملو شي. ویډیو کتو والم پښتون دی، دې ته پیسې را لېږلو والم پښتون دی، او کنځلې پروموټ کولو والا هم پښتون دی، دا شیر کولو والا هم پښتون دی. نو سړی په کم ځای جاړي. مونږ ټیک ټاکر چې کوم ډیر زیات فحاشه ولا ویډیوګانې اپلوډ کولې او خلک یې گمراه کول او ګناونه ګټل، دا غي خاتمه چالو شو. ماشاءالله د مردان ډي پی او صاحب یک کسان اوچت کړي دي او ماشاءالله ډیر بهترین کار وکړو. شانام به زم چې د تندیخ کول کوم ولې چې ډیر زبردست جهاد چالو کړي. دې خوش خبره کې شانام به سره خبره کومه او دا ټیک ټاکر به صفا شي او کنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ثانک یو سو مچ، تاسو ماته موقع راکړه، ډیره مهرباني. شانام به جذبات مې ډیر زیات دي ولې چې ماشاءالله چې کوم تاسو مونږ ته ویډیو راکړی و مونږ خو زړه کې وي دا اسې گپ شپ دی، خو چې کله مو اورېده چې ماشاءالله د ټیک ټاکرو خاتمه چالو شوه، هغه ټیک ټاکر چې کوم غلط چې کوم خلک گمراه کوي چې کوم زمونږ د ماشومان مستقبل خرابوي هغه ماشاءالله گرفتاریان چالو شوي. څه به وایي په دې باره کې، دا به کله مکمل شي جی؟ ثانک یو سو مچ. دا سیده جی، دا مونږ تقریبا 3 کاله مخکې نه دا یو کمپین سٹارټ کړو د دې خلاف، او هغه د هغه خلکو خلاف او چې فحاشي کوله، چې زمونږ را روان نسل تبا کولو. په دې کې مونږ ډیر زیات اف آی ای سره، سایبر کرائم سره، پولیس سره، تاسو یو ډپارټمنټ نه دی چې مونږ ول نیو تلې مونږ سره خبرې نه کړې یا مونږ سره په دې ناس نیو. بیا پکې مونږ داسې وکړو چې ثاقب زموږ یو مرګري دی او کاکا خیل لا فارمز یو زمونږ ادارې، مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به په شریکه باندې های کورټ ته ځو، دې خلاف مونږ یو ریټ دایرو په کې مونږ 1200 ویډیوز چې دي نو هغه مونږ ایز ایویډنس های کورټ ته سبمیټ کړی دي. هغه ویډیوز دي کوم چې د ټیک ټاکرانو کنځلې کړي دي یا فحاش گیمونه کړي دي یا کپړې وستي دي یا داسې گیم کړي چې هغه د اخلاقیات نه هټ کړ دي، هغه مونږ ایز ایویډنس هلته ورکړي دي. دا ایویډنس مونږ د یو کال مخکې اف آی ای والا هم وړو. اوس پکې داسې وشو چې دی کې زه یو نوم علم شفیع الله خان اس پی دی په مردان کې لومبې سټارټ هغه واغشتو. ماشاءالله هغه ته چې څومره د دې داد ورکم نو دا کم دی، او شفیع الله خان چې دی نو هغه لومبې سټپ دا واغشتو چې هغه د مردان نه په دې کې کاروایان سٹارټ کړي. ان شاء الله امید هم دا دی چې دا ټول به هر ډیسټریکټ چې دی خپل کاروایان په خپل کوي. دین علاوه کمی ویډیوګانې چې فحاش دي هغه به ټیک ټاک نه ډیلیټ کیږي. هم ټیک ټاک چې کوم خپل یو پلیټ فارم دی هغه به هغه ویډیوګانې سکروټنی کوي، هغه به ګوري چې کوم ویډیوګانې فحاش وي یا هغه کې داسې الفاظ استعمال شوي کوم چې د روایتونو هټ کوي نو هغه لګیا دي ډیلیټ کوي. تقریبا 1 लाख پوری ویډیوګانې دا ډیلیټ شوي ټیک ټاک نه. او مین خبره داسې ده چې اوس د دې گرفتاریانې دي کې څوک گرفتار شوي دي، څوک چې دي نو ای پسې چاپی سٹارټ دي، څوک داسې دي چې هغه په دوست دوباره نومینیټ شو پاتې کیږي به څوک نه، صرف ټایم بالي. تاسو ته پته ده دې وخت کې پاکستان کې لکه زه به تاسو ته خپل وایم چې زه یو هفته شوی بونیر سوات شانګلا په دغه باندې تاسې هر سړی چې دی نو هغه په هغه ایریا باندې پروت دی چې هلته کې زیات افیکټیز دي. نو اوس دې کې څه نومونه دي هغه لګیا دي په هغې باندې. انشاءالله تاسو به زر ووینئ چې ډېر حده پورې به انشاءالله دې کې بدلون راشي، او چې چا کې بدلون نه راځي نو هغې لپاره خو آلریډي اف آی آر سپې شوي دي، اف آی آر به پې کېږي، هغې به سزا به یې ته میلاویږي. مونږ د چا نوم نه دی ورکړی، دا خبره زه بار بار کوم. مونږ نوم په دې نه ورکولو چې مونږ دا غواړو چې دې کې څوک پاتې نشي، او کله چې پولیس کاروایی کوي نو هغه اتوماتیکلی خپل ضلع کې اول د دې معلومات کوي چې زما په ضلع کې څوک لګیا دي، څوک د دې نه. لکه ګورې داسې ټیک ټاکران د دنیا دي چې هغه فني ویډیوز جوړي، گیمز کوي، دې ته خو هیڅ نقصان نشته. نه څوک د گیم نه منې کوي، نه څوک د ټیک ټاک نه منې کوي، نه
دا ورته وي چې ته فیسبوک یا ټیک ټاک ولې استعمالوي. خبره صرف د فحاشۍ ده، خبره صرف د کنځلو ده، خبره صرف د را روان نسل د تباهۍ ده. سرجي په دغه تباهۍ او په دغه خرابې ویډیوګانو جوړېدو باندې ته ډالر ملاويږي. کو دا نه ملاوېده ای بدانه کول، خو چې څوک دا ډالر دی ته رالیږي ای ته رسوال میناتو کوي چې خدای دپاره چېرته یو غریب ته ولېږئ دې خلکو ته ولې رالیږئ. یاره موږ ستړي شو، دې باندې ما یو کال کمپین کړی دی. خپل فرض خپل چې زموږ نه څومره کیدي شي زموږ هغه کوشش دی، کېږي یو کار نه کېږي یا د الله په لاس کې ده. زموږ کم از کم د کوشش نه به نه پاتې کېږي، یا موږ به سبا دا نه شو ویلی چې یاره موږ څه نه دي کړي. موږ خپل کوشش کوو، خپل ایفرټس کوو، او امید هم دا دی چې انشاءالله ګورې که یو کس دی فحاشي یې کړې ده، نن راځي معافي غواړي چې د نن نه پس به زه دا کار نه کوم، هغه بالکل تلی شي هلته کې یو افیډیویټ جمع کولی شي، یو افیډیویټ جمع کړي چې یاره ما کوم غلط ویډیوګانې کړي دي، زه په دې معافي غواړم، نن نه پس به زه داسې قسمه کنټینټ نه جوړوم. نو بالکل هغه دی خپل ویډیوز جوړي، خپل گیم دی کوي، هر څه دی کوي. خو چې نه یو کس باز نه راځي نو دا خو یار یوازې د دې د ډالرو خبر نه ده، زموږ را روان نسل تباه کېږي. موږ خو صرف د خپل را روان د نسل جنګ کوو، د خپل د بچو جنګ کوو، د خپل د کشرانو مشرانو د عزت جنګ کوو. بالکل درې دغه یو موږ سره ثاقب الرحمن دی، یو موږ سره کاکا خیل لا فارمز دی، یو زموږ هیومن رایټس دی. دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا ډېر زیات، زه به دا ووایم چې دا 100 نه زیات وکیلانو موږ سره دا رابطه کړې ده چې د دې خلاف کیسونه به موږ کوو.